دغه خفیه دشمن چې نو د ده سازشونه د ده دشمنۍ د ده کارونه هغه هم خفیه په خفیه کارونو باندې پوهېدل هغه مشکلي. قرآن کریم هغې خو موږ ته دومره وښول چې دا یهود دا د مسلمانانو زیات چې دی نو هغه دشمنان دي او د مسلمانانو د هغو نه زیات نفرت کوونکي هغه یهود دي. دا قرآن موږ ته وښول. لیکن کله چې تاسو د احادیثو هغه وګورئ نو هغې کې د دې تفصیل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کم تکلیف هغه یهودو هغه رسولی جسمانی او دا د ذهني پریشانی نو هغه د مشرکانو او د عیسایانو د هغې نه زیات دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه باندې جادو هغه دو کړی 6 میاشتو پورې نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې حالت و چې دا بدن ټول هغه تړلی شوی. نو دا څه پته نه صحابو ته لګېده او نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې ما لسی چل دی. صرف د وحی او د شریعت باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې اثر نه و، نور د بدن او جسم دا بالکل تړلی شوی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ډېر کرته یو خبره هغه به وی چې دا ما کړ ده هغه به نه وی کړی، کله به یې ما نه ده کړې هغه خبره به یې کړ وه. نو د دنیا معاملاتو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ډېر اثر هغه شوی، بدن ټول هغه تړلی شوی. نو بیا الله تبارک وتعالی د 6 میاشتو نه وروستو 2 ملائک هغه راله، یو سر طرف ته هغه کېناست او بل خپو طرف ته. نبی علیہ السلام خوب کې دا دواړه ملائک ویني. نو دا د خپو والا د سر طرف والا ته وایي چې ده لسی چل دی. نو هغه د سر والا ورته وایي چې ده باندې جادو شوی دی. وی چا پې جادو کړ دی؟ نو د هغې هغه ووایي چې هلته یو یهودي و لبید نوم یې وی د هغه لوڼو پې کړ دی. وی څه کې کړ دی؟ نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د منګزې د هغې څه غاښې دي او د یو هلک هغه به د نبي علیه السلام خدمت هغه کو. نو هغه ماشوم هغه دو د لاسه کړی و د هغه نه څه د کوم دغه منګزې باندې چې نبي علیه السلام له به سر منګزه. نو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د سر څه ویښته او څه هغه د منګزې هغه غاښې بیا دغه ټول هغه راجمع کړي وو. په دې باندې غوټې ورکړ وې، دې کې ستنې ټومبل وې او دا ټول یو غوڼ دی د کجورو د پټ کومې کې چې د کجورو دغه غونچۍ نو هغې پټ هغې کې ټول هغې بند کړي وو او دا په یو کویي کې د هغې د یو ګټې لاندې هغه ایښي وو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه باندې دغه شان د یهودو جادو پې کړی وو. نو هغه یو ملایکه بلې ته هغه وایي چې بیا د دې علاج چې دی نو هغه څه دی؟ نو هغه علاج وخو کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه چې دی نو دغه شو ویښ شو، جبرائیل علیه السلام هغه پې دم واچو او په هغې کې قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا دغه هره غوټه هغې باندې به دغه آیات وي او هغه غوټه به یې پرانستله. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې مرض د هغې نه الله تعالی د هغه جادو د هغې نه جوړ کړه. نو اوس مشرکینو خو توره چلوله ځان هم چې دی نو خراب کړ دی. صحابه کرام هغو ته چې دی نو تکلیفونه رسولي، زخمی کړي دي، شهیدان کړي دي. لیکن د یهودو دو چې کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته تکلیف هغه ورسو، نو 6 میاشتې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغې تکلیف هغې کې هغه و. کله چې دغه غوټه دی راووښکله او چې څنګه هغو ویلي وو هغه شان هغه هر څه هغه پکې موجود و. بیا صحابه کرام هغه ووایي چې یا رسول الله د دې کس نه تپوس پکار دی، دله سزا ورکول پکار دی چې آخر تا ولې چې دی نو داسې کار او ستا د لوڼو داسې کار هغه ولې چې دی نو کړ دی.
نبی علیہ السلام هغه وفرمایل چې زه خدای جوړ کړم زما خبره وشوه هسې کو نو نبی علیہ السلام د خپل ذات لپاره د چا نه هغه بدل هغه نه دی اخیستی